بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو، زه ستاسو کوربه ځایخان ناصر د ثبوت اواز او د بلوچستان د مسلې سره حاضر یم. هیله لرم ستاسو به جوړ یاست. ګران کتونکو، زموږ د صوبې په حواله باندې کوم نظر وساتو، دا ټیم بلوچستان سیتي د قدرتي حوالې څخه مالامال صوبه ده او دلته د یوه شي کمی هم نشته. که د څه شي کمی دی، هغه زموږ د لیډینګ کمی دی، یعنې کوم حکومت راغلی دی هغه عوام شکولی دی او تللی دی. په دې حواله باندې ګران کتونکو اوس مسلې خو ډېرې دي، لیکن زموږ نن اوله مسله چې دی هغه د نوجوانانو په حواله باندې دی. کوم ځوانان چې دي دا ټیم به دوی ته کومې مسلې ورپېښې دي او د ځوانان ته څه پکار دي. ولې که ځوانان دغه نه موږ محروم کړو، نو دا ځوانان چې دي هغه به د منشات په حواله د منشات پر خوا به ځي او د دهشتګرۍ په خوا به ځي. حکومت هر وخت د خلکو او د سیاسي د سماجي شخصیاتو دا مطالبې دي چې د ځوانانو دپاره چې دي کوم اقدامات وکړي تاکي ځوانان چې دي موږ په خپله دایره کې راولو. نو په دې حواله باندې ګرانو کتونکو موږ نن خپلې دلته کوم د ثبوت په حواله باندې موږ اواز ورته وایي، په دې حواله باندې موږ دوه ځوانان راغوښتي دي. دوی زه به پوښتنې کوو چې دا ټیم د بلوچستان د ځوانانو ته کومې مسلې ورپېښ دي. زموږ اول میلمه چې دی اکرم خان صاحب دی، دا ټیم د ځوانانو په حواله ډېر تجربه هم لري، معلومات هم دي. اکرم صاحب په پروګرام کې راغلاست ورته وایي. کور ستاسو ټولو مننه د ته چې تاسو موږ پروګرام ته راوښتو او موږ ته موقع راکړه چې موږ د خپل اظهار وکړو چې موږ ته کومې مسلې. اچھا اکرم صاحب، دا ټیم د ځوانانو په حواله باندې کومې داسې مسلې ورپېښ دي هغه ځوانان چې دي پریشانه دي او دغو ځوانانو لپاره څه کول پکار دي؟ د ټولو خو غټه مسله په بلوچستان کې دغه ده چې د تعلیم د ایجوکیشن ډېره غټه مسله ده. مسلې خو وایي چې بیخي ډېرې دي، لیکن ایجوکیشن چې زه کوم ویم هغه تر ټولو غټه مسله ده. اور موجوده چې کوم عالیه بجټ دی د 2018-19 کې په هغه کې چې کوم د ایجوکیشن دوی بجټ چې هغه ډېر کم دی. نو موږ خو دا خواست کوو چې باید د ده دپاره یو خاص بجټ شیږ دی او په د تعلیم دپاره چې دی و دغو خلکو ته د خاص توجه ورکړي. دا ټیم په ټوټل بلوچستان کې صرف 43 آی سیکنډري سکولان دي اور 963 چې دي آی سکولان دي اور 11993 چې دي پرایمري سکول دي. نو دا چې کوم چې آبادي ته موږ وګورو د هغه په مطابق دا د آی سکولانو د آی سیکنډري سکولانو اور د پرایمري سکولانو چې کوم تعداد دی دا ډیر کم دی. د 2017 مردم شماري په مطابق چې کوم په 15 مارچ وسوله دغه په مطابق د بلوچستان دا ټیم آبادي 1,22,00,000 ده. نو د هغه په مطابق چې کوم د ایجوکیشن بجټ جوړی شي یا څونه چې سرکاري سکولان دي هغه ډیر کم دي. نو زموږ ته ټول غټه مسله دغه ده چې حکومت ته زیاده سے زیاده توجه ایجوکیشن ته ورکړي. دا زموږ ته ټول غټه مسله ده. اته دا ټیم د ځوانانو موږ یو ډېر اکثریت ونیو چې هغه ته کوم مسلې د پریشانیانې دي هغه د منشات پر خوا روان دي. حکومت لپاره څه پکار دي چې دوی له منشات راوګرځي، د خپل قومي دایرې د دایرې کې راولي او دوی ته ملازمتونه ورکړي یا دوی ته چیش ورکړي. دا تر ټولو غټه مسله خو دغه ده چې بلوچستان کې چې دا ټیم تقریبا د یو سروې په مطابق 52% خلک چې دي هغه بېروزګار دي په بلوچستان کې، د هغو سره د روزګار نشته. او په دا 48% کې داسې خلک دي چې زیاتره سرکاري جابونه لري، نور داسې خپل کاروبارونه لري. نو زیاتر چې کوم آبادي ده مثل تر 50% بالا آبادي چې ده هغه ته روزګار نه دی مهیا. نو ګورمنټ که چیرې و دغو خلکو ته یو مواقع پیدا کړي، بلوچستان کې فیکټریانې ولګوي، داسې کارونه وکړي په مختلفو علاقو کې روزګارو مواقع پیدا کړي. نو موږ ډېر غټ امید دی چې د بلوچستان چې کوم یو ډېره غټه طبقه ده چې د هغه نشو خواته روانه ده، زموږ ډېر امید دی چې هغه بله دا د روزګار چې چیرې دوی ته میلاو سو موقع میلاو سو دوی به له ګردو له هاخوا مخونه راواوړي. نو په روزګار به سي د دغه له وجې چې دی بلوچستان به هم مخته لاړ سي او یو خوشحاله یو شایسته صوبه به جوړه سي. اته ګرانو کتونکو، دا چې موږ سره دوهم میلمه چې دی هغه هم ځوان دی. دا ټیم دی هم د ځوانانو په خوا باندې ډېر کوشش کوي ځوانانو ته کوم مسلې دي هغه رامخته کوم. یوسفزۍ خوسي صاحب دی، یوسفزۍ صاحب په پروګرام کې راغلاست ورته وایي. ډېره مهرباني. یوسفزۍ صاحب، دا ټیم د ځوانانو په حواله زموږ پروګرام دی، ستا په ذهن کې څه پکار دي ځوانانو دپاره څه وسي؟ دا ټیم ځوانان چې ډېر پریشانه دي، ډېر په بله خوا هم روان دي، منشات پر خوا روان دي. یقینا زرخان صاحب، اول خو ستاسو ډېر زیات کور ودانۍ چې تاسې د ځوانانو د مسلې د اجاګر کېدلو لپاره تاسې ډېر زیات کوشش وکړی. تاسې موږ راوغوښتلو او تاسې موږ ته دا موقع راکړه چې موږ څه خپلو خیالاتو اظهار وکړو. تر ټولو له مخه خو مسله دغه ده، لکه اوس ورور دا یو خبره وکړه چې مطلب دلته د تعلیم ډېر زیات فقدان دی. یو خو دلته زموږ د تعلیم ډېر زیات فقدان دی، دوهم له دې سره دغه مسله هم ده چې مطلب دلته په صوبه کې زموږ کوم د ګورنمنټ مشینري کوم اپریټ کوي د دې ټینک هم له موږ سره ډېر زیات فقدان دی. هغه لکه په دې حواله
اوس زموږ چې کوم مطلب سالانه یو پی ایچ ډي پي دوی تیاروي دا کوم چې زموږ په بجټ کې هغه کاږي بجټ په پی ایچ ډي پي پر بیس باندې هغه کاږي په دې کې که زموږ د میډیا تر حده وي د صرف والیم 3 والیم 4 ملاوش چې د صرف د یو منتخب نماینده ترقیاتي ډیولپمنٹ کارو پی ایچ ډي پي دی وین نور والیم لګرس د تر اوسه پر نه د پوښتګش کړ دي نه د خپل کتل دي چې آیا په دې کې د روزګار څوري مواقع دي په دې کې د صوبې د مختک څوري مواقع دي دا خو مسلې د ځوانانو لپاره ډېرې غټې دي غټه مسله دغه ده چې دا کوم مطلب بېروزګاري ده په دې صوبه کې بېروزګاري ډېره زیاته ده اوس بېروزګاري هر ځوان که بیا هغه د هرې فیملي سره که هغه د هر څه سره تعلق لري سیاري مطلب هغه یونیورسټۍ تر لیوله پورې ورسېدی هغه یردوري سبق وولي له دې بعد دی یو انډیویجوال سو دی انفرادي سو دی سلف ډیپنډنټ سو دی چې پر خپل ځان باندې ډیپنډ لري نو هغه لپاره د روزګار ډېر زیات ضرورت دی روزګار چې دی روزګار صرف د ګورنمنټ مطلب فرض نه دی چې صرف ګورنمنټ په مطلب د روزګار د خلکو ته رابیل کوي یو غټه مسله دغه ده چې زموږ په صوبه کې زیاتر ډېر خلک دا کوشش کوي هغه د ګورنمنټ د ماته روزګار راکړي لیکن ډېرو کمو خلکو به دا سوچ والی که زه دا وایم چې بالکل په نه ونه کې برابر به چې هغه دا سوچ به لري چې موږ به دا ملک ته موږ به د خلکو ته به مطلب یو داسې د ځوانانو کې داسې یو اویرنس راغلی چې مطلب هغه دا سوچ کړی چې دا ملک ته موږ روزګار ورکړو دا ملک ته موږ یو پیا ورکړو اوس په دې کې خو هغه کم خلک هغه خلک چې مطلب روزګار زیات ډیپنډ چې دی پر ګورنمنټ هم نه لري په اکنامیک افیر باندې هم نه لري که زموږ په صوبه کې کوم پی ان ډي په نامه نو دې سره د صوبې چې کوم امیر خلک دي کوم بزنسمین دي کوم سرمایه‌داره طبقې خلک دي الایټ کلاس موږ ته وایي لګژري مخلوق چې موږ ته وایي دا خلک له ګورنمنټ سره په کنټریبیوشن باندې دوی داسې لا عمل تیار کړي چې هغه د ځوانانو د روزګار شی مواقع پکې میلاو شي او د دې هر ځوان یعنی چې د هغه حوصله افزایي وسي حوصله شکنیه نه وسي هغه ته یو موقع ورکول سي چې هغه یعنی خپل صلاحیت مکمل بر کار راوړي هغه ته داسې یو موقع ورکول سي نو ان شاء الله زما دا امید دی چې دا مسله یعنې ستا مطلب دغه دی چې سرکار سره د خلک خپل هم لکه اکرم صاحب چې وویل چې دلې کارخانې ولګېږي دلې نور روزګار ورسي هغه نه دی اچھا ګرانو کتونکو تاسو موږ د میلمنو خبر واورېدلې لیکن دا دی چې په کار دی چې حکومت کم فنډز دي هغه که د ځوانانو په حواله دی که د ترقیاتي حواله باندې دی چې هغه پر ځای ولګېږي بدقسمتي ده زموږ په دې صوبه کې موږ د ملک ته په دې صوبه کې کم فنډ راځي هغه په جیبو باندې ځي په جیبو کې لاړ نو بیا خو مسلې هم نه حل کېږي زه له بله ټاپک سره به انشاءالله بیا حاضرېږو د خدای په امان